أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. سورة الأنفال 7 نمبر آیت. په دې آیات کې د جنگ بدر باقی احوال ذکر کیږي. د بدر په واقعه کې د جنگ د شروع کېدو نه وړاندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدر په میدان کې اول د الله تعالی نه د مرستې دعا وغوښتله. دغه روایت محدثینو داسې نقل کړی دی چې نبی علیه السلام دواړه لاسونه اوچت کړي او د الله تعالی نه داسې دعا وغوښتله چې یا الله کومه وعده ته زموږ سره کله زموږ سره زر زر رښتونې کې سر ته ورسه او د لږ مسلمانان دي که دا ردي کافرانو په لاس باندې شهیدان شي نو ځمکې په سر باندې بستا نوم اخیستلو والا پاتې نه شي او لاسونه اصحاب کرام په هغې باندې امین وایي. نبی علیه السلام لاسونه په دې دعا کې دومره اوچت کړل چې د خرګونه ښکارېدل او څادر ته کته راپرېوت. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه څادر ورته ګوته ورچت کو او ورته ویل ای د الله پیغمبره تاسو ستا مرسته به الله تعالی خامخه کوي ته دومره زیات فکر مه کوه. نو په اول سر کې د هغې دعاګانو ذکر دی چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي وي او صحابه کرام په هغې باندې امین ویلی. دویمه دا ده مخکې موږ واقع کې دا خبره کړې وه چې دغلته کې یوه د قافلې والا قصه وه چې قافله د شام نه روانه وه او د هغې د حفاظت دپاره صرف 80 ځوانان ورسره او جنګي ځوانان. بل طرف ته کې د مدینې منورې نه د 100 کسانو لښکر هم را روان د قافلې د دفاع دپاره. الله تعالی نبی علیه السلام ته وحی کړی و چې په دې دواړو کې چې یوه قافله ده او یو د عسکري خلکو یو لښکر دی. په دې کې چې په کم باندې هم ته حمله کې الله تعالی به تعالی فتح درکوي. ایو به ستاسو په قبضه کې خامخا راځي. اوس تاسو خوښه ده که تاسو په قافله باندې حمله کوئ او که تاسو به دغه عسکرو باندې حمله کوئ. نو چې کله نبی علیه السلام دا وحی د خپلو مسلمانانو سره شریک کړه مشوره یې ترې واخیستله چې په دې دواړو کې به الله تعالی په یو باندې موږ له غلبه راکوي خو ستاسو څه رایې ده چې په کوم یو باندې حمله وکړو نو صحیح وي. نو ډېر صحابه کرامو رایې دا وه چې که په دې قافله باندې حمله وشي نو دا صحیح ده ځکه چې افراد یې کم دي جنګي کسان پکې کم دي هغوی اویار یې موږ 314 یو او دغه سره مال دولت سامانونه هم ډېر زیات دي موږ نوی هجرت کړلی غربت هم ډېر زیات دی. نو په هره طریقه باندې قافله اسانه معلومیږي ښه معلومیږي. خو د الله تعالی اراده دا وه چې اختیار خو یې دوی له ورکړو خو خوښه یې دا وه چې د عسکرو سره جنګ وشي حق غالب شي باطل ختم شي د دنیا نه. دا په نسبت د مالداره کېدلو باندې او د کړاوونو کم اوچتولو په نسبت باندې دا ډېره فایده منه خبره وه. نو دې ځای کې د صحابه کرامو چې کومه رایې ورکړې وه هغه صحابه کرام چې هغوی داسې رایې ورکړې وه چې یاره په قافله باندې حمله پکار ده د هغې کمزورۍ طرف ته اشاره ده دا رایې ښه رایې نه وه او د صحابه کرامو د شان او د نبی علیه السلام د محفل د ملګرو د شان سره مناسب دا ده چې هغوی غټ اهداف لري لوی لوی ارادې لري. لہذا دوی له پکار دا وه چې په قافله باندې حمله کړې به عسکرو باندې په لښکر باندې حمله کړې وې په قافله باندې نه وې کړې دا رایې نه وې ورکړي. نبی علیه السلام په خپله باندې الله تعالی د ډېرو زیاتو اشاراتو نه نبی علیه السلام ته اندازه وه ځینې صحابه کرامو ته اندازه وه چې د الله خوښه دا ده چې په دغه لښکرو دې حمله وشي په 100 کسانو دې حمله وشي دا بهتره ده. اگر جایز دواړه خو بهتره دا وه چې په عسکرو حمله شوي وي. نو دې ځای کې د هغې حال ذکر کېږي. الله تعالی وایي واذ یعدکم الله په هغه وخت چې الله تعالی وعده وکړه ستاسو سره په ذریعه د پیغمبر علیه السلام باندې یعنې پیغمبر علیه السلام ته یې وحی وکړه هغه تاسو نه مشوره واخیسته. احدى الطائفتین یو د دوو ډالو نه چې یوه قافله وه او دویمه لښکرو انها لکم چې په دې دواړو کې به یوه ستاسو دپاره یي په دغه دواړو ډلو کې چې کومه من تاسو حمله وکړئ هغه ستاسو دپاره یي تاسو پرې غالب کیږئ. وتودون او تاسو خوښول یعنې د اکثرو کسانو رایې داسې وه ان غیر ذات الشوکة تکون لکم چې یقینا هغه ډله چې هغه د ازغو والا نه ده. شوکت چې کوم دی دا ازغې ته ویله کېږي ذات الشوکة خاوند د ازغې نو ویل هغه ډله چې کوم د ازغو والا ډله ده نو ویل هغې نه علاوه چې کومه ده په هغې به حمله وکړو. غیر ذات الشوکة
هغه چې بغیر د هغه ډلې نه چې کم د ازغو والا ده نو اوس ازغو والا چې کم نو قافله وه ازغو والا کسان د غلس د غزر کسان چې هغوی سره مسلح ارڅه برابر د جنګي سامانونه ورسره برابر د شوکت خپله معنا ازغې شو خو مراد ترنه اسلحه ده کنایات اشارات یعنی ستاسو خوښه دا وه چې کم غیر مسلح ډله ده چې قافله ده په هغې دې حمله وشي تكون لكم دا رجی ستاسو لپاره ويريد الله د الله اراده داوا ان يحق الحق چې ثابت کی حق لره بکلماته بخپل کلمات او کلمو سره حق ثابت کی دا حق دی او باطل ثابت کی دا باطل دی عملا ويقطع کټ کی دابر الکافرین بیخ د کافرانو دابر دا رستانه حصے ته ویل کیږي نه دې مطلب دا د کافرانو شان شوکت او غرور مکمل ختم شي او د دې بدمعشي روب ختم شي دا د الله تعالی اراده ده یعنی الله تعالی خو خدا وجه به د عسکرو د حمله وشي چې د کفر زور مات شي ليحق الحق د لپاره ثابت کی حق لرا او يبطل الباطل او ختم کی باطل لرا حق چې کوم دی دا دین او شریعت آسمانی دین دی دا ثابت کی عملا او باطل کفر دی نو کفر ختم کی او کفر ختمولو مطلب دا چې د هغې زور او قوت ختم شي اقتدار او حکومت ختم شي ولو کرح المجرمون اگر چې مجرمان خلک یې بد ګڼي کم چې مجرمان خلک یې هغه د اسلام خیرخوا نه وي هغه د کفر خیرخوا وي هغې وایي چې کافران خلک فاسقان فاجران د دې حکمراني ښه شی دی دا ټیک دي خو د الله اراده داسې ده چې دا ختم شي اذ تستغیثون په هغه وخت چې تاسو فریادونه کول ربکم خپل رب دغه دعاګانو احوال چې کوم وړاندې تاسو ته وایو نبی علیہ السلام دعا غوښتله او صحابه کرام په امین وایو نو تستغیثون د جمع لفظ ځکه استعمال شو اگر چې ټول دعا نه وغوښتله دعا صرف نبی علیہ السلام غوښتله او صحابه کرام په امین ویلې ده نو نسبت یې هغوی ته هم دی فاستجاب لكم نو قبول کړه تاسو دپاره انی ممدکم چې یقینا زه به امداد کوم تاسو بألف من الملائکة په زرو فرشتو باندې مردفین چې پرلپسې به راځي پرلپسې یعنی په قطار باندې به راځي یو به راشي بیا بل راشي بیا بل راشي په قطار به راځي دې ذکر کې د زرو فرشتو ذکر دی او مخکې چې کوم دی په آل عمران کې چې دا واقعه موږ ویلې وه هلته کې د 2000 او د 500 باسو چې 2000 فرشتي او 500 هغې ذکر راو چې دا 3000 او 500 دې ذکر کې هغې فرق دا دی چې په اول سر کې تفسیر روح المانی ذکر کړی دی چې په اول سر کې اطلاع داسې وه چې د کافرانو لښکر زر کسان دي نو د فرشتو خبر هم د زرو راغی چې زر فرشتي به تاسو ته امداد دپاره راشي نو 313 صحابه کرام دي او زر فرشتي شي نو په دغه طریقه باندې دا 2000 او 300 د پاسه جوړیږي نو په هر حال د تعداد د کافرانو نه سیوا شو بیا دې منځ کې دا ولنی خبر دویم پر خبر را ورسېده چې د کافرانو یو لویه قافله را روانه ده د بل طرف نه او دغه قافله چې کوم ده نو د دې مشرکانو مرستې دپاره را روانه ده تقریبا د هغې مقدار ډېر زیات وښودلی شو چې 500,000 خوښه د هغې تعداد رسېدو نو دویم خبر دا راغی چې تاسو دپاره به 5,000 تاسو دپاره به کله چې دا دویم خبر راغی نو د هغې نه وروسته بیا د 3,000 فرشتو ذکر وشو چې که تاسو اطمینان سره جنګ کاو د اسلام دپاره نو 3,000 فرشتي به الله نور هم در ولیږي بیا وروسته یو بل خبر راغی چې یاره کافران به جمع کېږي په یو ځل به په دې مسلمانانو حمله کوي او دا لږ کسان دي دا دومره مختلف قبایل به را جمع کېږي لوی لوی لښکرې مشرکانو مرسته به عالمي قوتونه به رایو کېږي او په یو ځل به په مسلمانانو حمله کوي مسلمانان به رضا نه خبرېږي نو افواګانې ګډې شوې جنګونو کې عام دا دروغ خورېږي ټول عمر نه خورېږي مسلمانانو کې لږ غونډه کې بېچینۍ او بې ارامي بیا را پیدا شوه چې دا قصه خطرناکه ده نو الله تعالی د هغې دپاره د 5,000 فرشتو ذکر وکړو او د هغې سره دا هم وویل چې که تاسو صبر وکړو تقوا مې اختیار کړله او دې کافرانو د باندې په یو ځل حمله وکړله نو بیا به تاسو دپاره 5,000 فرشتي امداد دپاره حاضرېږي دې ځکه کې مردفین ټکی استعمال کړی فرشتو دپاره آل عمران کې چې کله د 3,000 ذکر راغلی هلته کې منزلین دی د 5,000 هغې سره مسومین دی نشاندار دې کې دې الفاظ او معنو ته اشاره ده چې په ځمکه باندې هم ډېرې فرشتې موجودې دي شته
لیکن د بدر صحابه کرامو د فارج کوم فرشتي راځي د عام فرشتي نه دي، د خاص فرشتي دي، جنگي فرشتي دي، د خاص جنگي مهارتونه لري. اگر چې د فرشتو قوت دومره زیات دی چې لوط علیه السلام واقع کې بتاسو اوریدلی چې جبرائیل السلام یو وزر د خارون لور کو او د غون خارون یو چت کړو او برای اسمان ته ورسول او د اسمان نه برتر گزار په یو وزر کې، نو دې د پاره یو فرشته هم کافي کېدله او هغه هم د غون کافران ختمولې شو په دغه ځای باندې. خو دې ځین خو الله تعالی دې څه ونه کړ. اصل کې الله تعالی د انسانانو طبيعتونو ته کتل چې د انسان فطرت د سې د جدا په اسباب باندې ډېرو ملګرو باندې مطمئن کیږي، خوشاليږي، او چې کله د یوازې ته ډېر وایي احساس د الله تعالی امداد دې ته په حق باندې، خو بیا هم د پوره اطمینان او تسلی نه کیږي. نو په دغه طریقه باندې چې څنګه به خبر راته نو هغه شان ده کې به د الله تعالی طرف نه خوشخبری راتله. نو منزلین معنی دا د اسمان نه بنازلېږي خاص د جنگ لپاره، د ځمکې والا فرشتي نه دي، دا خاص مهارتي فرشتي دي، طاقتوري فرشتي دي. مردفین پر لپسې برازي، یعنی صبر راځي هغه به جنگ کوي، بیا به پسې نور راځي، بیا پسې نور راځي، چې څومره تاسو ضرورت په خدمت برابر رسیږي هغه عمر برابر رسیږي. مساویمین چې کوم د 15000 سره ذکر شوی نشاندار فرشتي، نو هغه کې هم دې ته اشاره و چې دی به خاص علامات لري، جنگي عسکري علامات په لري، د عام فرشتو په شان ته کې بنای، خصوصي د دې لپاره براغلي او جنگي علامات به هم لري. نو په دې ځکه کې د زرو او دریو زرو د 15000 والا مسله حل شو، او سره دا مسله هم حل شو چې الله تعالی بغیر د فرشتو نه هم د دې امداد کولای شي چې کافرانو د څه وجلی وي او مازوره کړي وي مسلمانانو سره تور باندې والی وي، یو فرشته را لګري وي غمر لپاره خود سي الله تعالی ونه کړ د دې ولي ونه کړ. نو الله تعالی په خپل باندې وجه ذکر کوي، وما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم، الله نه وی ګرځولي د زر فرشتي الا بشرا مگر دې د پاره چې تاسو د پاره خوشخبری شي، خوشاله شي، ولتطمئن به قلوبكم، تاسو زړه په مطمئن شي. انسان ته په ډېرو ملګرو باندې په ډېرو وسایل باندې اطمینان او خوشالي راځي، مطمئن کیږي چې تاسو خوشاله شئ، تاسو د پاره یو خبر میلاو شي. اوس امرسته چې کوم دنو حقیقت کې ومن نصر او نه د امداد من الا من عند الله، مگر طرف د الله نه دی، امداد د الله طرف راځي. خو که اسبابو کې راغی که بغیر د اسباب نه راغی، ظاهري او باطینی هر طریقه باندې چې خود د اصلي مؤثر چې کوم دی الله تعالی دی، امداد الله تعالی را لېږي. ان الله عزیز حکیم، یقین الله تعالی غالب او حکمت والا دی. نو اشاره دی خبر ده چې اصلي تعلق د الله تعالی سره جوړ کړي. که تاسو فتح او غلبه غواړئ او کامیابی غواړئ، نو خپل تعلق د الله سره جوړ کړئ. اصل کې امداد د الله طرف نه راځي، نو کله فرشتو په ذریعہ باندې راشي، کله د ډېرو ملګرو په ذریعہ باندې راشي، کله د وسایلو په ذریعہ باندې راشي، کله اثر روب قائم شي، کله دشمن په ځړه کې تاسو اثر رسوخ پیدا شي او د هغې د وجې نه غلبه راشي. خو اصلي مؤثر الله دی. نو د دې ټولو مقصدونو حاصلولو دپاره صحیح تعلق د الله تعالی سره ساتل پکار دی. دا اسلامي عقیده او دې ته روحانیت ویل کېږي. کم خلک د اسلام نه لرې دي، د اسلام سره اشنا پوره نه دي، د هغوی عقیدې بدلې دي. عقیده سې وایي چې موږ د کافرانو سره جنګ په هغه صورت کې کوو چې کله د جنګ توازن برابري، څومره پوه چې د هغوی سره دومره زموږ سره شي سر په سر، څومره اصلاحي د هغوی سره دومره زموږ سره شي، نو بیا به موږ جنګ حق لرو، جنګ کولی شو. که داسې نه وي ټول عمر له به غلامي کوو، هره خبره یې په ځان باندې منو، ځکه چې موږ مجبوره یو، بې واسطه یو، موږ سره څه نشته، موږ کم یو، موږ سره وسایل کم دي. د هغه عقیده چې کم په عقاید به کم په اسباب باندې جوړی او د الله تعالی د امداد او د الله تعالی د نصرت سره هېڅ تعلق نه، او روحانیت د دې خلکو معذوری کمزوري. دا خبره هم تاریخ او تجربه ثابته کړله چې لوی لوی قوتونه په دنیا تیر شوي دي د کافرانو، لوی لوی چې په هغه زمانه کې بچا منل هم نه چې دا شکست خوري او دا ماتې مني. خو دا ټوله دنیا نه داسې الله پناه کړه چې بالکل اثار په دنیا کې پاتې نه شو د دومره زیاتو عسکرو او وسایلو سره چې کله د اسلامي تاریخ مطالعه کې ته به حیران پاتې شي. خو دا خلک ذکر دنیا نه الله پناه کړل چې دا باطل باندې دا په حق نه و، د الله تعالی سره تعلق نه و، روحانیت د دې خلکو نه لرل، نو الله تعالی زمکه د مخ نه پناه کړل. او هغه غریبانان بې وسه خلک چې بالکل هغه زمانه کې د نش برابر هغوی ته الله تعالی فتح او غلبیه ورکړي، په دنیا باندې هغوی لوی حکومتونه کړي دي او د هغې دین آثار اوس هم موجود دي، خلک یې په دعاګانو کې هم یادوي، تاریخ یې هم محفوظ ساتي. در دې خبر اشاره ده چې امداد د الله طرف نه دی
وسایل او افرادو کې امداد نه